د تحریک انصاف په تیر حکومت کې مردان کاټلنګ روډ فراخه کولو منصوبه شروع کړې شوې وه چې لپاره د 3 ارب روپو لوی رقم هم مختص کړی شوی و، ولې 3 کاله تېرېدو باوجود دغه منصوبه باندې کار د نیش برابر دی. د کاټلنګ یو اوسیدونکي د سړک له وجې جوړه شوې پریشانۍ په اړه سنو پښتونخوا ته صدا رنګ ویلي دي. دې روډ نه موږ ته دومره تکلیف دی چې موږ کله د کاټلنګ نه مردان ته سفر کوو چې مردان ته رسو نو بیماران یو او په ګاډي کې مو د 15-16 روپو کار را پېښ شوی. نو موږ حکومت ته خواست کوو، موجوده حکومت چې دی پاکستان تحریک انصاف، چې خدای را تاسو په موږ باندې رحم وکړئ او د دې مسلې نه موږ ته نجات راکړئ او دا روډ زر تر زره جوړ کړئ. دغه رنګ په دې روډ د روزانه په بنیاد سفر کوونکي یو میډیکل ریپ او یو بل تن ویلي دي چې په دې روډ د سفر وروستو انسان د پیژنګلو نه وتی وي. آنا جانا کېږي نو موټرسایکل طبیعي لاره ده، ټایرونو طبیعي ده، نو چې زر تر زره ښه شي نو دا ښه خبره ده. زکام مسله شي، مرۍ خرابه شي، څونه دوړې دي. یو دې کې بعضې کسان دي دا ګاډي والا دي خو شیشې برخې جوړې سره د موټرسایکل او د پیدل خلکو د دې ورسره هېڅ قسمه خیال دغه نه وي. صحیح ډېره مسله دی خلکو ته. دا وګوره دا دوړې موړې دي او خلک ځي راځي که نه، دا خو چې دا ایمرجنسي شي دا ګاډی به لکه څنګه به دي، دا خراب روډ که نه، هغه خو ښه درځي ګاډی. اوس دا نور ګاډي دي هغې غریبانان به ځي راځي، خو دا دوړې د چا پې رومیال مخ نه تاو کړي، چا څه تاو کړي دي. حکومت دا پکار دی چې دا روډ زر تر زره جوړ کړي. کاټلنګ مردان روډ توسعې منصوبه د پخواني صوبایي وزیر او د موجوده MNA عاطف خان په خصوصي دلچسپۍ شروع کړې شوې وه، ولې د عاطف خان د صوبې نه وفاق ته د تلو له وجې هغوی دغه منصوبه هیره کړې ده. ځایي اوسېدونکو د عاطف خان په شمول د دې سیمې نه منتخب د صوبایي اسمبلۍ نورو غړو نه هم مطالبه کړې ده چې کاټلنګ مردان روډ منصوبه زر تر زره مکمل کولو لپاره هلې ځلې وکړي. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.